کتونکو کومه دیره کې چې زه موجود یم د دې دیرې نه 3 جنازې د ځمکې په لانجه باندې پرون اوچتې شوي دي. 2 پکې جوبل شوي دي، یو شمېر بچي یتیمان پاتې شوي دي. یو ډېره لویه صدمه او سانحه چې کومه ده مخې ته په دې علاقه راغلې د هر کور کې خفګان دی. څومره سوشل اکټیویسټ چې دي یا څومره میډیا خلک دي هغوی ته زمونږ خواست دی چې دا خبره په تناظر کې واخلي او په امن خبرو کې د دشمنۍ نه د اجتناب خلکو ته پیغام ورکړي. نو راشي او دا یې شو روچته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم په ترخه شب قدر عجیزه کې. ګرانو کتونکو 3 جنازې پرون د دې ځای نه اوچتې شوي دي او 3 واړه محورس خلکو، یعنی یو سابقه ناظم، یو موجوده ناظم او د خپلو پټو وش کیو چې هغه ځای کې په هغوی باندې ډزې وشوې، هغه ووژل شو. د ننني پروګرام مقصد او مرام مې دا دی چې هغوی خو لاړل د دې دنیا نه، یو غټ غم یې پرېښود بچو تم خاندان تم، خو چې چا وکړل نو هغوی نور ډېر لوی غم ځان ته پرېښودو. او چې څوک هم دشمني کوي نو دوی د یاد وساتي چې دوی 50 کاله ځان وروسته بوځي. زه په دې موقع باندې د هغه وکیل هم ذکر کوم، اپریدی صاحب، چې هم دغه شانتې د دشمنۍ ښکار شو او په عدالت دننه یې ویشت. په دې کې به یقینا چې خلکو روغې کوشش کړې وي خو ناکامه شوي وي. خو نن سبا جرګمار هم خبره په نیمه کې پرېږدي او بیا یې سر ته ونه رسوي او یې مړ وی پلانکي خو مې نه مني، یاره پلانکي لږ مشروط دی، پلانکي داسې دی. بیا چې کله داسې واقعات وشي نو یا ډېر ظلم وشو، ډېر زیاتې وشو. سیاست خو مونږ کوو، ووټ په ووټ خو مونږ کوڅه په کوڅه ګرځو، خو چې کله د یو 2 خاندانونو ترمنځ روانې دی نو هغې کې بیا کردار زمونږ څه وي. په دې خو زمونږ پیسه نه لګي که نه، خو پیسه هم دا لګي چې دا یو فریق هم راله پیسې راکړي او دا بل فریق هم راله پیسې راکړي، دې ته ناست یو. نو چې پیسې راکړي نو بیا ښه منډې وخو، خو چې کله د الله رضا راشي نو بیا ترې وروسته شو. چا هم چې د الله د رضا روغې کړي دي یا خدای پاک کامیابې کړي دي. نو کتونکو دا یو ډېره بوږنېدونکې دردېدونکې واقعه ده. 3 کسه د دې دنیا نه لاړل او 3 واړه اعتمادي خلک دو چې خلکو په اعتماد کړو. یو سابقه ناظم باچا یادېږي، بل ملک ابراهیم دا کومه دیره کې چې ولاړ ما ورسره د هغه د تره زوی چې هغه ناظم و. نو مونږ 1.5 ګنټه وای چې مزل وکړو دې ځای ته رسېدلو، خو دې مقصد لرالو چې پرون د دې واقعه نه خبر شو نو خفه یو پې. ورسره دا خبرې هم ضرور کولی چې څوک هم دشمني کوي نو د یاد دې ساتي چې هغه به 50 کاله وروسته ځي. دشمني څه ښه څیز نه دی. زه به د دې یو خدای بخلي پرزن سره خبرې اترې کوم. ستا نوم څه دی؟ نعمان خان. نعمان خان. نعمان ستاسو والد صاحب څه نوم؟ حاجي نیاز علي خان. حاجي نیاز علي خان. ملک ابراهیم هم څو؟ هغه جي زما ترو. او باچا هم څو؟ هغه جي زمونږ باري خو ځمکې را سره دغه شاملات یې شریکو جي. نعمان دا قصه څنګه راله؟ یاره جي دا خو مونږ تلي وو ویش هم کولو نو څه ټوپک تماچه مونږ نه وړې ځان سره او مونږ هلته چې لاړو نو هغې ټوپک په لاس ولاړو، هغې وی مونږ نه منو دا واقعه، مطلب دا ویش مونږ نه منو. نو چې مونږ ورغلو نو بس هغې بیا لټونه وواله او بس ډزې وکړې. دا ځمکه ستاسو خپله؟ نه جي دا شاملاتو. او دا چا چې ډزې وکړې دوی په کیسه ده؟ نه جي نشته پکې. د څونه وخت نه په دې لانجه را روانه وه؟ د ډېر وخت نه پرې را روانه وه. دې کې چا جرګې کړې وي؟ مخکې پکې شوې وي او کامیابې شوې نه وي. ولې نه؟ هغې بس هغې به کله اخوا کله دې خوا، بس بیا اخره کې مونږ ورته وی چې دا د فیصله وکړو نو مونږ به پکې بیا بنیاد وو
نو بس هغې چې دا واورېده بس هغې بیا ښه برابر راغلي وو. مو خو ورغلي وو چې زه خپله حصه به ترې بېله کړو، خو هغې باوجود هم هغې ونه منلو. بس دا 4 کسان یې وویشته پکې. دې کې قبرستان څه مسله وه؟ په قبرستان هم لانجه وه؟ نه جي نه، مونږ قبرستان ته وقف کوله. تاسو قبرستان ته وقف کوله جی چې بنیاد به ترې راته وکړو. او چې لکه که هغې حصه دغه کوله نو مونږ به خپل حصه والو قبرستان ته به یې دغه کړو، وقف کړو. نو هغې بیا نه منل، نو بس هغې بیا پیرم شروع کړو او دغه واقعه پکې راغله. ته په موقع موجود وې؟ نه جي نه، زه ترې لرې وم. ته ترې لرې وې. نو لکه چې تاسو ته داسې پته وه نو څنګه هسې خالي لاس تللی وې؟ بس یاره جي بس مو خو د ویش په دغه تلي وو که نه. هغې وي حالانکې د هغې په کیسه وم نه، خو بس هغې وي نه وی زموږ په کیسه د بیا مو وی زه راشئ بس ویش به وکړو، خو هغې باوجود هم بس بیا هغې خبره ونه منله. ستا راتله خو ناظم و که نه؟ او جي ناظم و. دا باچا پکې څنګه لاړه؟ نو بس دا هم جي او جي د هغې به سره نوره ځمکه وه. کتونکو دغه ټول خلکه دواله ناست دي، راځي بیا خبره کوم، یو موجوده ناظم یو سابقه ناظم. څوک چې چاله ووټ ورکوي نو دوی په علاقه کې د خلکو زړه ګټلی وي، هسې بېسه څوک چاله ووټ نه ورکوي چې یو سړی دې ځای ته رارسي. نو چې هغه بیا یو ځای ته ځي نو هغه دا څنګه چې دوی خبره وکړه د زوی چې ځان سره ټوپک تمانچه نه به وړي، تصور کې هم نه وه چې داسې به کېږي. ستاسو نوم څه دی؟ لیاقت علي. لیاقت علي صاحب، ستاسو ورور څه نوم و؟ ابراهیم. ناظم صاحب. ناظم صاحب ابراهیم. ته ورسره وي؟ زه ورسره وم بالکل. په موقع موجود وي؟ په موقع موجود وم. تاسو څنګه بچ شوی چې دونه پکې ولګي؟ نه چې مونږ ځکه بچو چې مونږ څنګه ورسېدو دی ویشتو. ښه ورسېدو دی ویشتو د ګاډي نه چې څنګه کوز شوي دي بس د 4 کسانو او دی ویشتلو ډزې پرې وړې. بس ایله مونږ هغې ګاډو کې اچولي دي، ګاډي م را پیدا کړي په خپل ځان شو. په خبره پوه شوې؟ باقي دا مقبره نه ده، دا ډیری ده. دې ته زمونږ چاپېره 10 جربه پټۍ دی. د دې لږ د نیکه هم دلته کې یو مرله پټۍ نشته نیکه چې چا دا کار وکړو مونږ سره. اوس یې پوه شوې؟ په 4 مذهبه ناروی کړي دي. د لانجه څومره وخت نه روانه وه؟ دا جي د 3 کالو نه روانه وه، خو همداسې پرته وه. اوس هغه هلکان موږ بهر وو او لانجه یې جوړه کړه. راته سهار وخت وایي راشئ تاسې موږ هغې پې بوټي کرلي دي. موږ ورته وایو چې دا بوټي مه کره، مشر کشر شته دې کلي کې، دا به راغونډ کړو. پټواري شته، ګرداور شته، تحصیلدار شته، پولس شته، که سته و بلکل ستاسې که ستا نه و نو خدای به هغه چې مونږ راوسته راته ویل چې وروره ستا د نیکه هم پکې نشته، د پلار دې نوم دلته نشته، د یو مرلی چې زمونږ یو مرله ټل دی، ته څنګه راځې؟ دا به ډېری به پرته وه زموږ پټو سره. دې پې یو کال 2 ګاڼه جوړه کړله، بس هغه ګاڼه هم روانه شوه، ختمه شوه. اوس دې پوه شوې؟ بیا مونږ ډېری ته څه ویې نه، پرته وه. مونږ ویې دې کې به یا سکول جوړو یا جینکو لپاره یا د هلکانو لپاره. د جینکو سکول نه و، د 10مه مونږ بیا د 10م لپاره به زه جینکۍ کلي کې وي، لنډې به وي، تکلیف به ورته نه وي، سکول به وي، تعلیمونه به وکړي. دې بس بل پرون ورغلي دي، پرون بل بوټي پکې توتان توتان راوړي دي، هغې کرلي ګیر چاپېره ترې نه راغلي دي. چې مونږ خبر شو، مونږ یې چې ورشو چې ویې ګورو نو که زه مشرانو به راوغواړو چې هغې څه فیصله وکړه مونږ ته منظور ده. پټواري به راولو، هغه وایي چې دې شته، بلکل صحیح ده. بس دې کې ډزې شوې. ډزې شوې. لیاقت علي صاحب، لکه ګوره ابراهیم صاحب چې کوم دی دلته کې ناظم جوړ شو، هغه به د خلکو هم ډېرې جرګې کړې وي، نو دا خو ورته پته وه چې یاره دا یو لوی دغه دی، نو دې کې جرګې مرکې دې کې جرګې مرګې اړو شوي نه دي. مطلب دا چې د علاقې اړو خلک راغلي نه، دلته خو ډېر مخوري خلک وي، موږ ډېرې غټې غټې جرګې کوو. بالکل د ابراهیم په خپل سخت کال 4-5 جرګې د ورځې کوي. خو ستاسو په دې دشمنۍ کې؟ زموږ په دې دشمنۍ کې مطلب دا یوس هم ګرځي، دې سړو سره هم زموږ جوړه وه ناجوړه نه وه. ورپې پوه شي بس غوره ټپه راغله او دا کار یې وکړو. مخکې خو چېرته ډزې یو بل باندې نه شي؟ نه بالکل. ښه مړ ژوندی رشته دارۍ کې هم دي. د هغې یو جینۍ هم مونږ کره ناسته زموږ ورور کړې ده، د تره لورې زما ورور. دا بري خلک نه دي، د کورني خپل دي، د مړي ژوندي د ناستې راپاستې. دا خو شاملات وو که نه؟ هغه موږ څه شاملات وو، ستاسو به نه د هغوی وه که نه؟ دا شاملات خو نه دي، دا زموږ جایداد سره ده دا ډېری.
دی غواړه د نور تربوران دي هغې نه راځي او دی راپاسي د ده دلته پټي نشته دی ولې راځي دلته کې یو کرښه پټی نشته یو مرلی نشته دی څنګه رامنډوي د دې تربوز راشي ما سره کښېني نیمه غوټه له ده نیمه زمانه اوس په خبره پوه شي چې نه راځي ما پکې پوله ده اچولې پکې څومره غوښتله د ټوله غوښتله مونږ ولې پکې پوله هم اچولې وه را سره پوله ها ګټکه هم پکې تېره کړې وه او دا 3 کاله همداسې پرته وه پرون راغلی بیا د هغې په غاړو باندې توتان او ونې مونې کرلي بکیاڼې مکیاڼې اشر مشر یې کړو او چې دې مونږ خبر شو ماښام سهار ورغلو چې ورغلو به دې مونږ پیاده روان وو د ورور مې چرمیان ابراهیم او باچا خان او جاوید زما ورور د هغه ډرایور راګاړي چېرې دا ځای وګورو چې څنګه چل دي څنګه نه دی ځکه دا بوټي وه زه کوم مشرانو ته چې لکه حساب چل یې کړی وه ته چې دا بوټي وباسي اوس په خبره پوه شوې چې مشرانو څه فیصله وکړه مونږ ته منظور ده او نیمه خو مونږ ورکړې ده په خوښ هم ورکړې ده دا وخت هم ورکړی 3 کال وشو د وایي نه دا ټوله به راکړې دا نیم زرمه هم زما په دغې باندې دا دې کور یې د الله تعالی ته تربور با شو که ور شوم لا ماته شو زما درونه یو مې تر یې مړ شو 2 نیرونه مړه شو یو را سره چې داسې سړی مړ شو چې دوه وکې یاد سړی و باچا خان دا دواړه ورورولي وه بچه هم دغلته څه ځمکه شته د ده سره 20 جیره به پټې لاندې پروت دی دا لانجه هم د هغه د دغه نه جوړه شوه مونږ ورته ټل بیل کړی وه ورته بیل د ده پټي سر ته تقریبا یو 2 کناله هغه دې وویل چې نه دا به نه ورښودله ما ورته ویل چې نه دا به ورته پټې ستا سره پټې نشته ته غواړې او دغه جایداد ورلاندې دله ولې نه ورکړې د بچه څو بچي یتیمان شو نو هغوی بس یو ځای پاتې دی او یو پیغلې لور دغه شاله ده پخپو ګوډره او یو چې دی نو واده شوی ابراهیم څو بچي و د ابراهیم 4-5 بچي دي او د دوی یې زامن دي او 2 لوڼه دي او د بل او د بل چې دی نو یو 2 لوڼه دي او 2 زامن دي کشر دی جاوید ده صحیح ګرانو کتونکو خو په دې باندې موږ ډېرې خبرې وکړو ډېرې خبرې لکه د دوی ملا ماته شوه دا یو نه ختمېدونکي غم دی دا نه هېرېږي ولې هغه انسان چې د تېرو بلدیاتي انتخاباتو کیسه اخیستې وه خلکو سره اعلانونه کړي واده یې ورسره کړی وې دا مشر چې کومه خبره کوي خو دا ځمکه موږ ته بیلی شي نو یا پیسکوله یا موږ قبرستان ته وقف کوو نو دا خبرې تایید زه په دې کوم چې یو سړی کله الیکشن کوي نو هغه د خلکو زړونه ګټي او مزید ویې لکه ادیره مې هم دله درکړې ده اسکول نه مې هم دله ځای درکړه نو دغه کې شک نشته چې یاره دغه ځای به هم دې ته پرېښوده خو په هغه ځای هغه مړ شو هغه سره نور 2 مړه شو او ورسره جوبل خوم شو الله پاک دې خاندان له صبر ورکي الله پاک ته هغوی له جنتونه ورکي خو زه نن خبره بیا کوم په دشمنو باندې ای پښتنو د انا ضد کینه بغض دا ختمه کې ملکونه کم ځای ته ورسېدل او نور قامونه کم ځای ته ورسېدل موږ پښتون قام په دې کې یو چې څوک به وجنم او د چا نه به حصه اخلم او څوک به چې کوم دی نو په مرله باندې په دې سیمه کې د شوتل په موټي د سپي په غپه د ونې په لخته داسې نور نو به همدې لپاره چې لکه په یو د سپي په غپ باندې 2 کسه مړه دي سریخ کې که نه داسې په شوتل وي پاڼه دارې ولې موټي ګیا دې ولې ورېدل بل ورې په جڼپور کې بل و چې هلک ګنې ماته و او چې دا ورته وایي مه ماته وه مالک ورته وایي بس کافر بچي مخې سره وشي درېیمه ته جڼپور کې ترخې دلته جوخ پروت دی هغه ورته وایي چې زه به وړم ده ورته وایي نه به وړې ګېډې وړم ده ورته وایي نه به وړې بس ویشتې دي وخت سره سره موږ وی تعلیم راغی دوابه کې به دا قصه ختمه شي دا اوس هغه کې ولانجې جوړې شوې دغه کوم دی بغیر د ډز دورونه خو چې ګوره یو یې ویشتې ولې لکه په وقو یې ویشتو ولې لکه په ټماټرانو په ټي کې بې تپوسه ځکه مې وویشتو بدي کدوان به وشو کوي دا به ضرورت وي غریب به وي زمیندار به ورشي کدوان به غواړي یا به د ټماټرو غواړي که نه غواړي څه نو به شان همداسې بس وایي یې وجدي او شرمه یې بېعزتي یې کوي د دې خلکو دا کار دی کتونکو دغه ټیم دی چې خپې به یې وغځولې بل به پرې راغی څوک شته چې دا خپې رانه کټ کړي د کاڼي دور چې ورته موږ د دوابې هغه یادونه لاړه هغه ځای ته ته رالې خبرې وکړه خبره سمه نه شوه
د کلي د جومات امام د کلي کې محورس خلکه مشران او بیا سړي ته ووایه چې لکه بس په دې ځای د یا مړ کوم یا زما پکې دونه دونه سره سي هر سړی په خبره پیږي پردې حق څوک نه ویني شي ځان هم پرې وژني بچي هم پرې وژني کور هم پرې روانوي ځان له خو پردې حق خو نشي ورکولی ته په حق غواړې یو شي مجبوري کمزوري او زما دا وسکي یو کنال ته یا 10 مرلې 2 مرلې دا مې دا هلکه دا واله کور پکې جوړ کړه ځان له بچو له پکې سبزي وکړه که نه داسې کوي خلک داسې نه کوي ته راځې په پردي مال خېټه وراشې نو خامخا ته څنګه راځې زما ما سره په اتیاو جریبو کې تا چې نو ګېږې زما دلته 20 جریبه پټېرې زما پوله په پوله موړه زما تاسو ما سره کوم د تربوران دي یا دغه ای نه غواړي چې د هغې دلته 10 جریبه پټېرې او دې را مخکې کېږي ما ته چې نه دا زما تا نه اخلي ګرانو کتونکو دغه ټوله قسم درته وړاندې کړه ولې چې خلکو تپوسونه کول پترخه کې داسې شوي داسې شوي دي مونږ سره هم خلکو په رابطه کې دي ځای خلکو اکثریت خلکو راته ووایي چې ظلم وشو فیصله په تاسو ده چې یاره پسه مړه شو ولې مړه شو یو داسې سړی چې ټول علاقه په عباده وه علاقې خدمت یې کو ملک ابراهیم یو داسې کس چې هغه باچا دغه په 9 شلې باندې دغه اخیستو په 600 باندې په دویم ځل نازم شو په دویم ځل باندې نازم شو 9.5 ولا خلکو ورکړو دا وګوره د اجره ډکه ده دا کلي ټول خفه دی په دې کلي کې یاره خور مور چې کومه ده په دې ترخه کې په جړا ده چې څنګه کور نه ووته ولاړه خو دا د مرګ ټیم نه دی معلومه چې مرګ له بانه نه وي نو مرګونه به نه وي مرګ له به ضرور بانه وي د هغه نوره په دې دنیا نه وه د هغه مقرره وه خو راتلونکي چپې به شمارو دې خلکو ته مې خواست دی چې څوک هم دشمني کوي نو سوچ ته کوي ځان وروسته بوځم دشمني ټول تاوان دی خو یو سړی و چې دې کې ما ګټه وکړه نو راځئ چې چیلنج کوم او دا ګز او دا میدان نو د دشمنو نه اجتناب وکړې او دا پوله پټي دار سره نه پاتې دی اخرت ځان لخه کې الله دې دوی له صبر ورکړي